اسانه خبره ده. د دې په دې سترګو کې د چیلي سترګې د دې غلطي نشته او نه ورته ګناه شته، ځکه چې دوربینونه هم ورته وټل، هغې ته هم نه ګوري ظالمان چې دا ټیک دی او که دا نیغ دی. دی ته چې دوربین نه ښکاري چې دا الټه دی او که دا نیغ دی دا پټه دی، نو دی ته به میاشت ګناه ورته نشته، چیلي سترګې لګولي دي ورته. او حکومت هم داسې کسان پکاري، دی خو دا کار وکړو د میاشتې، دا غټه خبره ده. دی به د نورو شیزونو کې اسلام کې موږ سره کمې کمې لوبې کوي. په دې ملک کې د ټولو نه زیات کاروبار چې دی هغه په مذهب باندې کېږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو کتونکو، دې ټایم زه چې تاسو سره خبرې کوم دا ویډیو ریکارډ کوم تقریبا ساعت پاسه 9 بجې دي او دا به وایو چې ګنټه تېرېدونکې ده او میاشت دا تاسو ته ښکاري اوچته ولاړه ده. نو زه خو به ټول قوم ته وایم چې د اختر دویمه ورځ مو مبارک شي. د تېره شپه چې کوم اعلانات شي نو هغه برحق او په ټوله صوبه کې مختلفو اضلاعو کې خلکو شهادتونه ورکړل. خو زمونږ د ظالمانو په خلکو باندې اختر صرف د دې وجې نه پاتې کړو چې وایي د جمعې ورځ ده او د جمعې ورځ درنۍ دوه خطبې وي پکې. او دا هغه خبرې وي چې تېر څه وخت مونږ ټایم په ټایم اورېدلې دي. او که ډېر لرې لاړ شو نو فیلډ مارشل جنرال ایوب خان د وختونه دا یو شی را روان دی او په دې کې ډېر غټ غټ عالمان او چې مولیان ورته وایي نو هغه یې پکې ککړ شي چې داسې مشورې ورکړي. او دغه سلسله بیا وخت په وخت هر ټایم چې کله د جمعې په ورځ د اختر راتلو رش شوی نو هغه په هر صورت بدله کړې ده او هغې کې حکومتي مشینري هغه استعمال شي. نو په تېر حکومت کې مونږ کتل چې عمران خان په حکومت کې هم داسې یو ټایم راغلی و چې د جمعې ورځ و غالبا نو ټولو به دا خبره دغه که چې وایي دا د هغه وینا ده و ښځې وله اډر ورکړی دی چې دا د جمعې ورځ درنۍ دا درنۍ. اوس خو هغه په جیل کې دی او اوس اډر چا ورکړو. خو د ټولو نه غټه افسوسناکه خبره دا هم ده چې پرون میډیا زه هغه صحافیانو ته یو صحافي و هغه ته سلوټ کوم چې کله دا میاشت کتې شوه ټول مولیان راغل په دوربین کې وکتل د رویت هلال کمیټه چې کوم غټې غټې نامې دي هغه یې راغلي دي دې نه اندازه والی چې صرف فارمیلیټي پوره کوي قوم ته ښایي چې دې مونږ خو کته ونه ښکاره شوې. نو ټول راغلي دي کتلي دي او واپس تللي دي. نو صحافي ورته ټول صحافیانو ته یې ښولې ده چې په کوم دوربین کې د یوس میاشت وکته نو هغه خو الټه لګېدلې دی چې دا هم نه دي ویلې چې دا دوربین کې څه ښکاري نه لا زموږ سترګې پکې غټې ښکاري ځکه چې دا هغه شیشې وي چې دا الټه شي نو بل طرف ته بیا څه نه ښکاري لا هغه ډېر لرې ښکاري. نو پاکستان دی په پاکستان کې دغه لوبې چلیږي او ټول سیستم پرون بربند شو کله چې د اختر میاشت دپاره دوربینونه ولګېدل او هغه دوربینونه الټه هغه دوربینونه او هغه ټکنالوژي چې په کوم باندې دی وایي چې مونږ د ټول قوم اختر کوو د ټول قوم روژه کوو نو ټول قوم ته بربند شو چې نه پې دا کمیټۍ والا پوهېږي او نه ورسره داسې سټاف شته چې هغه راشي او چک کړي چې آیا دا کار هم کوي که نه ځکه چې بغیر دوربینونو خلک وګوري نو بیا خو دی وایي مونږ ته نه ښکاره شوي دا خبره هم غلطه نه ځکه چې تا الټه لګولې نو چې 100 ګزه ځای وي او الټه دوربین ولګوي نو هغه تا ته په میلیونونو ګزه لرې ښکاري نو غلطي د دی نه ده. لا حکومت ورسره بیا دا لوبې کوي چې کله دی دوربین ولګوي دا ورته الټه ولګوي نو ډېر سوالونه دي چې په دې باندې خبره کول پکار دی. خو دا انتهایي افسوسناکه خبره ده. زما د دې ملک مولیانو له ناظمانو له ممبرانو له حکمرانانو له جرنیلانو له او هر طبقې له او عام خلکو له او د صحافیانو له زموږ د میډیا له دی له شرم مقام دی چې په ټول ملک کې د اختر میاشت وښکارېده او ټولو بیا دې بیانیې له دوام ورکړو چې هلته یې کسانو نیول دلته یې کسانو نیول. حمایت الله معیار چې بېګا ویډیو جوړه کړه چې زه وګرځېدم چا څوک نیولي نه دي او زما د میډیا نه دا اوازونه راووتل چې هلته کسانو نیول دلته کسانو نیول نو هغه حق اختر هغه یې پې نن روژه کړو او د اختر په ورځ وایي روژه هغه د شیطان د دې حساب کتاب به څوک ورکوي. بیا زه معذرت کوم خو دغه درباري مولیانو نه هم تپوس کوم ټول عمر دی دا لوبه کړې ده چې دا کوم پرون وښولې شوه او دا کومه پرون ښکاره شوه
او اوس خو سوشل میډیا زمانه ده اسم نه پټېږي نو دې مولیانو لا دې عالمانو لا دی لا ویښېدل پکار دی په دې شاعر اسلام باندې د اسلام په دې ارکانو باندې روجي باندې اختر باندې داسې ځایونو باندې چې هغې کې زمونږ ایمان دی حج دی نو په دې کمپرومایز نه دی پکار او دا د توهماتو دپاره وهم لا چې دا به په دې ورځ وشي او په دې ورځ ته خپله ذاتي خوشحالۍ او خفګان لپاره ته اختر او روژه او حج دا بدلې را بدلې نو نور به دی څه کوي چې دا دومره غټې ورځې در باندې دی بدلی نو نور به در سره کمی کمی لوبې او کمی کمی کلواړونه کوي بهرحال الله تعالی دې مغفرت الله تعالی دې موږ ته بخښنه وکړي او الله تعالی دې عفو وکړي دا چې څه شوي دي پرون او الله تعالی دې قبوله کړي خو د اختر په ورځ خو شیطان روزي او صفا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30 نو دومره واضح حدیث دومره کولو الفاظونه قسم زه بیا پکې شهادتونه هم قبلوم او نه قبلوم او 50 کسان د ذلو نه راغونډ شي هغې شهادتونه ورکړي او تی بیا وایې زه نه منم او خپله د دوربین الټی نو تو لعنت دي ستا په دې سیستم او ستا په دې نظام او ستا په دې رویت هلال کمیټۍ او ستا په دې نظام باندې د دوربینونو باندې